السلام علیکم ملګرو. د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې وه چې ایډهاک ججز د فیصلو دپاره واپس راولي. ایډهاک ججز هغه ججز دي، څلور ججز منتخب کړي کوم چې الریډي ریټایرډ شوي دي. الریډي ریټایرډ ججز سپریم کورټ فیصله کړې وه چې دا موږ سپریم کورټ ته واپس راولو. په سپریم کورټ کې کیسونه ډېر زیات پینډینګ دي چې په هغې باندې فیصله وکړي. نو په هغې باندې پرون د عمران خان وکیل شعیب شاهین د پی ټي آی رهنما یو ډېر غټ پریس کانفرنس کړی دی. ډېرې سپینې خبرې کړي دي. کومې خبرې کړي په هغې باندې تفصیلا تاسو سره په دې ویډیو کې زه کمپلیټ معلومات شریکوم. خو دا بالکل د آئین خلاف ته چې ته یو ریټایرډ جج راولې او هغه په سپریم کورټ کې دوباره کینې چې راشه ته نورې فیصلې هم وکړه. تاله څه کیسونه پینډینګ پراته دي، دغه پینډینګ کیسونو فیصلې ته وکړه. نو دا بالکل د آئین خلاف ته د پاکستان آئین کې دا نشته. اور دا ولې دی راوستل، دا څلور ریټایرډ ججز یې ولې راوستل په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. خو هغې کې یو جج چې کوم دی الریډي انکاري شوی دی چې زه نیم تیار وروره، زه ایز ایډهاک جج زه دوباره په سپریم کورټ کې نه کینم، د تنقید ښکار نه جوړېږم، خلک په ما تنقید کوي. او که چېرې زه دوباره ایډهاک جج جوړ شم او په سپریم کورټ کې کېناستم نو کېدای شي زه بیا د خلکو نه بهر هم نه راوځم. کم جج انکار کړی په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. د پاکستان تحریک انصاف رهنما شعیب شاهین چې کوم دی پرون پریس کانفرنس کړی. پریس کانفرنس کې ویلي دي چې جسټس مقبول چې کوم دی هغه ایډهاک ججز جوړېدو نه انکار کړی دی. تاسو له ما ووایي چې یو جج ته انکار کړی نو هغه جسټس مقبول دی چې دا ریټایرډ جج دی جي د هغې نه انکار کړی دی. او باقي چې کوم ججان صاحبان دي نو هغې د هم انکار وکړي. شعیب شاهین ورله ویلي چې تاسو هم انکار وکړئ ځکه ایډهاک ججز غیر آئیني اقدام دی، دا زموږ په آئین کې نشته. او 17 ججز اوس هم په دې سپریم کورټ کې لګیا دي کار کوي. نو د ستاسو څلورو پکې ضرورت نشته. او بل مخکې لیکلي هر یا فیصلے میں شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا. لکه صف خبرې داسې کېږي چې لکه په دغه فیصلې باندې به عمل درآمد نه کېږي. خو بل طرف ته دغه ایډهاک ججز تیار ناست دي. شعیب شاهین نور هم ویلی دي چې سپریم کورٹ فیصلہ سے کما دا. شعیب شاهین نے مزید کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنا کیا توہین عدالت نہیں ہے. کوس د سپریم کورٹ فیصلې باندې عمل نه کېږي نو آیا دا توهین عدالت نه دی؟ زموږ په آئین کې چې کومې لکه ډېرې داسې خبرې دي چې د سپریم کورټ د پی ټي آی په حق کې فیصله وکړي او په هغې باندې بیا عمل نه کېږي. نو دلته ولا شعیب شاهین ویلي چې دا توهین عدالت تاسو له نه ښکاري. کوئی ایمرجنسی څوک د ایمرجنسی خبره کوي. کیا ملک میں جنگل کا قانون ہے؟ کٹ پتلی حکومت سے ملک نہیں چل رہا. کم چې د مسلم لیگ نون حکومت ته غلې کٹ پتلی ویلي دي. سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہے. پاکستان ټول نه غټه پارټي پی ټي آی په هغې باندې دی وایي چې مونږ پې پابندي لګو. مسلم لیگ نون تاسو راته اتاره پریس کانفرنس الریډي تاسو سره ما ویلاګ کې کمپلیٹ انفارمیشن شریک کړی. رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں. کم چې چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب د پر ریٹائرمنٹ کے 3 میاشتې پاتې دي. ریٹائرڈ جج لگا کر بری روایت قائم کرنا چاہتے ہیں. ریٹائرڈ ججز واپس دے راولي نو دی یو بری روایت چې کم دی دا د دوباره قائموي. نئے چیف جسٹس کو حلف لینے دے، وہ ججز کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. نوے چیف جسٹس پریدا 3 میاشتې دا تیرې کا وای نوے چیف جسٹس راشه په فیصله خبرو کې. فارم 47 پټیشن چې کم دی شپږم میاشتو داسې په پینډینګ کې وای پروت دی. فارم 45 باندې دی یو عمران خان پټای پی ټي آی پټیشن دایر کړو چې لا تر اوسه پورې پینډینګ کې پروت دی. په هغې باندې فیصله نه کیږي. دا شعیب شاهین کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی پٹیشن کو بھی نہیں سنا جا رہا. ګوره 9 مئی الزامات په پی ټي آی باندې لګي که نه، خو دلته ولدی پټیشن جاری کړی دی. دلته پټیشن مطلب دا چې دی خپل درخواست دایر کړی دی. درخواست کې دی لیکلي چې تاسو جوډیشل کمیشن جوړ کړئ چې د 9 مئی واقعیاتو انویسټیګیشن وکړي. نو هغه درخواست باندې هم زموږ فیصله نه کېږي، هغه درخواست دی نه اورېږي. نو دا شعیب شاهین پرون پریس کانفرنس کړی چې په دې کې تاسو سره ما د هغې مکمل تفصیلات شریکولو. او ایډهاک ججز دا ریټایرډ ججز دی دوباره دا ذکر راولي چې کوم د عمران خان پینډینګ کیسز دي نو په هغې کې کېدای شي په عمران خان باندې دی لږ لاس راټیټ کی. او چې کم کیس کې عدت نکاح کیس کې ولا ریلیف ملاو شوی نو کېدای شي دا کیس هم دغه کیس فیصله چې کم دی فلحال په هغې باندې هم سټې واخلي. نو ځکه چې کم دی د پی ټي آی چې کم رهنما دي یا د شعیب شاهین چې کم پریس کانفرنس کړی دی نو دی ایډهاک ججز ته وایي چې دوباره مه راځئ. که دوباره راځئ د خلکو تنقید ښکار کېږئ به هم او دا یو غیر آئیني کار دی. نو دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.